مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. پرون مسالتی رشولا چادر موسی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم قوم تر لګلو د قوم بادشاہ ډلوی ظالم او فرعون. دا بنی اسرائیل اصل کې موسی علیہ السلام زمانه کې دا په دوه حصو باندې دا سره مشتمل وو. یو ته قبطیان وای او دویم ته بنی اسرائیل دا وای. د فرعون ولا قوم د فرعون خاندان دا د قبطیانو باندې مشهور وو. دا دویمه فرقه داغه مقابل کې دا بنی اسرائیل وو. بیا د بنی اسرائیل خپل مابین کې دا په 12 فرقو باندې بیا سره د تقسیم وو. نو الله دلته کې د بنی اسرائیل ذکر کوي چې د فرعون او د فرعون ولا څومره سربراهانو داغه ډالې مشرانو داغه وزیرانو مشیرانو او بنی اسرائیل باندې ډېر ظلمونه کول. 70,000 کسان خو په هغه وخت شهیدان کړلو. مشومان چې کله د موسی علیہ السلام پیدایش کاهنین ورته خبره وکړه چې دا یو الګ په پیدا کېږي تابت شي بړګي د بس مشو پیدا کېدل علولی مشو پیدا کېدل علولی 70,000 ته رسودي. بیا بعد کې تاریخ لیکي چې فرعون تقریبا 3 ځله خپل قوم کې دغه سزا قوم تور کړی دی د علوونو والا دا څنګه چې عام مارګي ورکولې نه دې بدترین مال چې چاړي سره به بوسان د ګډ باندې علولی به بل ظلم هغه سره دوله کپرون تیر شولو چې دوی جمعتونو ته نه پرېږدول او دا یو امتحان او یو مسله وا چې د امت نه غیر نور څوره مخکې امتونه تیر دي دغه منځونه بغیر د جماعت نه کېدل نه که جامع المنځوي جماعت و که ځان تل منځوي جماعت وو دوی پرېږدول نه چوګي جماعت ته د ظالم وو د سره فوج او لحقر بني اسرائیل خو غریبونه خلق. موسی علیہ السلام تعالی وخت د حکم وکړ پرون لکه څنګه دا وغیرہ تیر شو چې تاسو ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا تاسو د خپل کورونو کې نن جمعتونه جوړ کو چې قبله طرف ته مخفي. دی مطلب دا چې کور کې نن جماعت مطلب دا چې کور کې د لمانځه لپاره یو خاص ځای جوړ کو چې الته که تاسو جابل مز کو ام کیږي که ذات ترمز کو ام تاسو کول شو نارینه به کو که تاسو بیا فریق شو بیا بزنلال مز وغیرہ دا کوي دا بل ظلم وغیرہ غي باندې دا به کول سمای کو. بیا اخر کې الله پاک څخه فرعون دغه قوم خلاق کړلو موسی علیہ السلام قوم ته نجات ورکړلو. اوس الله پاک موسی علیہ السلام ته دا فرمایي چې د بنی اسرائیل ته وایا بس خفقان دومره کوي دشمن خې لاړلو اوس به دغه تاسو خپل ځمکه کې چې کوم مصر دی ته دا ډیره شام ځمکه دی دا ډیره قیمتي ځمکه دی ډیره قیمتي دی او د ځمکه به الله پاک تاسو ته دا بیا درکوي. نو په دې رکوع کې د بنی اسرائیل حال بیان دی. بیا انده بنی اسرائیل چې ورسته خبره نه منله دغه حالت بیان وغیرہ دا شو. کله دا د الله د نعمتونو نه شکر شلو به د عذاب وغیرہ بیانات وغیرہ د کوي. اول نام دا تعالی په خیسته ځای او مکان دوی تور کړلو چې د مصر او د شام ځمکه ده. د شام ځمکه دوره ولې قیمتي ده دا د انبیاء ځمکه ده د انبیاء مسکن ده. زیاتر پیغمبران د ټول د پرشام وغیرہ کې دارغلي دي. ستوګ د غوځي کې کړی دي چې کوم ځکه چې ستوګ نه کړی دي غځي ډېر قیمتي برکتي وي. اره هرات اره سور ته خلک ولې خيږي الته جمان نشته ربره خو نبی عليه السلام پکې لږ وخت تیر کړی دی غځي قیمتي دي. شام کې پیغمبرانو وخت تیر کړی شام ځکه قیمتي دي. دویم دا په دې حالیز نوګو کې د شام ځمکه څوکبه ده د ډیره تکشنا خيستا ځمکه ده د غالي او د فصل په اعتبار سره د ژوندۍ تیرولو په اعتبار سره نو دا د خلکو د ژوندۍ تیرولو د معاش لپاره یو بهترین ځای و
څه کمې پکې دا نه و، د الله نعمتونه وغیره دا ځای ول. بیا په دې مصر شام باندې عمالقه حکومت وغیره و. بیا د دغو بر اسرائیلو تعالی دومره یو لوی طاقت ورکو چې عمالقه دای نشته نبود کو د ځمکه د فتح کاغینه. عمالقه ډېر لوی قوم تیر شوی دی، انتهایی طاقتور د طاقتور کې مخ ورسته برا شیر باندې مخکې هم دا مسله تیر شي وا. څه کله د میدان ته کې موسی علیه السلام وو د سره بر اسرائیلو څه کساري د پر واستولو چې تاسو لا شو د مصر او د شام حالت معلوم کو کڅنګي حالت ته ثبوت ته ورڅوم د سره یا جنگ کو یا فتح موته په فتح څنګه حاصلېږي. کله د لاله نو پر نسبت خدای وړو عمر کسار وغیره ابا عمله کا ته خدای په لوی بډیر کړی وا. نو دوی خو نه چې دا خبر وته خبر شوي تاسو هغه بني اسرائیل یو چې د منظمه وغیره تاسو قبضه کو په مو باندې بغلبه تاسو کو. اگر کا کتابونو دا روایت وغیره ضعیف لیکل دي خو ذکر کړی دی وی د لاس وړه کساری په دلستونه کې باندې دا تاسو طاقت ته ما ته دنه تاسو څنګه وغیره دا منظمه کو. خو په اخر کې الله دی بن اسرائیل ته دا طاقت وغیره ورکو چې دا عمل کو باندې دوی ته فتح ملو شو. بیا د ځمکه وغیره د شامل دي ته بیا وګرځل باندې بیا په دې شام کې الله پاک دوی ته ډیر خيستا عمده کلی رزق تنظیم وغیره وکړو. غالي فصلونه څومره شان د ځمکې پیداوارو دوی کې الله ډیر لوی برکت واچور بره. بیا الله تعالی دوی سره د مادي انعامات سره روحاني نعمتونه هم دوی بده الله پاک دا ورکړلو. تورات ورکړلو. نو قرآن پاک لوی نعمت دی الله هغه د تورات لوی نعمت وغیره و. دا دنیا ټول نعمتونه د خوړلو څخلو د معاشره ولا د رجمه کا د قرآن پاک غو نعمت د نشي جوړیدل. دغه څه د غیر زمانه کې د تورات مخکره نعمت وغیره دا نو وربږي. ځدی تورات کې جو ته د دیول عقیده چې د الله په واحد مانو قیامت باندې ایمان وي دی کتاب باندې ایمان وي دینه مخکې ورسته کتابونو باندې دا ایمان وغیره وي. نو دا وعدات لکه څنګه موږ نه الله خستیا امنت بالله وملائکته وکتبه د ټول موږي ورسوله واليوم الاخر ایمان مجمل مفصل ذکر کو دا شنه په وبنه د لازمه وغیره وا. هغه باندې د چې د تاسو زمانه کې بل پیغمبر او لغب بانو قبل را لغب بانو قبل را لغب دا منو باندې نو د اصول او د فروغ ټول احکامات او بیانو حلال او حرام او تجهیز او نجیز وغیره دار کې بل نعمت وغیره وو. بیا په دې تورات وغیره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واضح دلایل ورکیو چې اخر زمانه پیغمبر دا برسي ناله دوی ته دغه انعامات او احسانات ذکر کړي. ولقد بوانا په تحقیق سره نازل کړي وو مونږه د بنی اسرائیل مبوع صدقین امزیدار رختیات زایتا خپل منزل ته ډیر مزیدار د دیو د معاش تیرول خپل ځای وو. ورزقناهم من الطيبات مونږ دې ته رزق ورکړو پاک رزقونه خپل رزق د شام نه خيستا رزق د غیر خپل ولی فمختلفوا فيه دو اختلاف دو کړه په هغه کې حتی هغه وخت پورې جاءهم العلم چکل دو ترالو علم چدین بعد د کتاب رچ قرآن پاک دی پیغمبر برچ محمد علی السلام د مودین منسوخ لاړلو هر شخص شروع نبی رسول الله مبوش به دی وخت اختلاف شروع کړ باندې نام مودین تاسو نه غوړه دی مولا ولینه دین دی تاسو ورسره غلې مو کتاب اول رغله دی ان ربک یقضي بینهم رب تاسو فیصله بقی تاسو په مابین کې یوم القیامه قیامت پورې جبال فی با کانوا فیه یختلفوا کوم شي کې تاسو اختلاف کوو. دی يهود نصارا او مسلمانانو باندې د فار کړه نه اول د مدینو بیا تاسو رغله مو غوړیو اول د مو پیغمبر تاسو پیغمبر ورسره رغله دی مو غوړیو اول مو ته کتاب نازل شوی دی بیا ورسره تاسو ته نازل شوی دی. الله فرمایي چې پیغمبر رالو تاسو په دې زمانه کې بل پیغمبر نشتا نه دین بعد بل پیغمبر راتلونکی دی. قرآن پاک نازل شلو تمام آسماني درې د پاسه سر کتابونه ټول منسوخ وغیرہ وګرځولو. نو دا فیصله قیامت کې بلا کوي تاسو يهود او نصارا وتا چې پیغمبر خبره ولې نه مانو. فإن كنت في شك پیغمبر کچرتا ته یاد تاول امت دا په شک کې وی مما دا کتاب نه انزلنا الیک زمون تا دا نازل کړه دې نفس الذين يقرؤون الكتاب تاسو وکا سوال وکا یقین د پر او کا سان نه تلاوت کوي قرآن په کتاب لرا من قبل کا تا د مخکی تورات انجیل زبور کې د دې پیغمبر د قرآن پاک صفاتونه واورا او ګره باندې د کوم د تا امت ول د کې شک شوبې هغه ته وي د دې کتاب ذکر د دې پیغمبر ذکر د تورات کې او انجیل کې او زبور کې ور تاسو دې کې شک یو
لقد جاءك الحق بربك فتحقیق سره راړو د قران پاک تا په حق سره د جانب دربنا فلا تكونن تمکک من الممترین د شک اونکنا پیغمبر شک نه پیغمبر بر نظر دلو خو لیکن د پیغمبر په واسطه سره علمت د حکم د کوي سو د پیغمبر امته تاسو شک ونه کو چې دا پیغمبر ځان جوړ کړی دی څنګه نظر شو ولا تكونن من الذين كذبوا مکه کو تاسو د هغه چانه څنګه تکذیب کوي بیاات الله پدایتون د الله پاک پورې چې چوک لري پاک تا ګوره د دروغ نسبت ونکو لکه څنګه تورات او انجیل یا مخکې امتونه یا دی امت کې بعض کذبین هغه نبی علیہ السلام باندې تهمت لګول چې دا قران پاک نعوذ بالله ځان نه جوړوي یو غلام دی غیر تشبیهی به سبی متبینوي فتكون من الخاسرین علی توانی بشو زیانکار بشو لوی نقصان کې بشو ان الذين بتحقیق سره هغه کسان حقت علیهم ثبت شوی دی حق ثبت شوی دی په باندې کلمات ربک هغه امر حکم در رب لا یؤمنون د ایمان نه وروړي بس الله ازلی شک بدبخت کړی دي چې یو ځل لغوی نه فیصله کړی د کتاب په قسمت کې ایمان راوړل او جنت نشتا بس هغه خلق وغیرہ هغه دي چې ایمان نه وروړي هغه به قرآن پاک ته قسمه خبرې کوي لیکن بعض خلک ویلو چې دا د پخوانی خلکو کیسې دي چا ویلو چې دا سحر او جادو وغیرہ دی چا ویلو چې دا دروغ وغیرہ دی اعلی مقتد فرمای فلا تكونن من الذين تاسو او کسان نه نشو ولو جاءتهم كل آیات پیغمبر کچته تراوړي دیو ته ټول عالمي ټول هغه صفاتونه حتا يرى العذاب الالم څو پر دوی کتل دردناک عذاب ایمان نه وروړي څکه من نه راغلی د جهنمی پسترګو نه کتل د ایمان نه وروړي د دوی زړونو کې دومره سخت وغیرہ دي دا الله پاک ګوره د ذکر کو پیغمبر کدی ته څوې دا جبرئیل امین دی دا ملائکه دی دا کله کتاب دی دا د عرش نه وروړي د فرش وغیرہ زمکه دا د ایمان وروړي نه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها د کتابونه کې د فلولا کې د لولا څکون دی دا د پر تحذير د پر دی زوره د پر غید پر جی نو معنا د توبېخ ته لکه شړې عزت کوي یعنی معنی الله دا سګرګي یعنی داسې ولی نه دی چې اهل د دې کلی والا په وخت باندې ایمان راوړوي فلولا ولی داسې نه دی کانت قریتون چې د دې اهل د دې کلی والا د مکې والا امنت دیو په خپل وخت باندې ایمان راوړوي فنفعها ایمانها دیو ته د خپل ایمان نفع برسولي وا یا د فرعون او د فرعون قوم ته الله ذکر کوي چې دیو چې کله غر کېدل هغه وخت ایمان راوړلو د کوم د ایمان راوړلو وخت هغه وخت ورکې د ایمان نه راوړي هغه وخت کې ایمان راوړوي ایمان به دوی ته نفع ورکړي وا د دنیوي او د اخروی عذاب نه د بچي وربانه الا قوم یونس مگر یونس علی السلام قومنا بس هغه یقینا اخیری وخت ایمان راوړو تعالی نجات ورکو او د یونس علی السلام په نامه باندې د سوراتون دی دا ډېر لوی پیغمبر و دې ته الله ځواني کې دا نبوت او پیغمبري ورکړي وا اکثر پیغمبرانو ته پیغمبري 40 کال عمر نمخ کې الله نه دی ورکړي ځکه چې 40 کال ته سړی عمر نه رسیدلې د دې دماغ کچاوي چې کله 40 ساعت کوم انسان عمر ورسیدل به د دماغ پخښول نو پیغمبران الله پاک دا شنه مضبوط خلک ګرځي البته بعضی پیغمبران څنګه کې الله پاک دا صلاحیتونه چولي وو هغه ته ډېر په ځواني حالت عمر کې 40 سال نمخ کې 32 سال عمر کې یونس علیه السلام وغیرہ ته 28 سال عمر دې ذکر کې دې ته نبوت ملا شو 28 سال عمر کې یونس علیه السلام ته پیغمبري ملا شو خو بدبختی دا و چې دې کوم کام د ټول شرک مشرکین وغیرہ بت پرستی وغیرہ دوی کې دا موجوده و نو دا الله پاک نینوا یو شهر نینوا دا اغ شهر کې الله پیدا وکړ اور باندې دا د دمشق وغیرہ سره دی او په دې وخت وغیرہ کې د شهر وغیرہ کې د عراق صوبې وغیرہ کې دا شدیدار رسید نه الله پاک دې ته هغه وخت کې پیغمبري ورکړي دا خد ځوان وغیرہ و سالوه تو کالو پرې یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت و چلو چې الله خبر ومنو ایمان راوړو خلکو نه راوړل نه راوړل حال دا چې په دې وخت کې دی الکی کې 15 پیغمبرانو یونس علیه السلام سره په دې وخت وغیرہ کې 15 پیغمبران نور هم دا وغیرہ ور باندې دا یو دریاب درې دجله د اغي په کناره کې د زمکه آباد و علما دا فرمایي د شپېته میله د مربع په حساب وغیرہ سره دومره لګاله کاوه
او دي کې 15 پیغمبران خني منل دي خلکو الله پاک دی یونس علی السلام ته ویلو چې اوس تا ته اطلاع میلاو شو چې قوم ته وې دروز کې به عذاب رسی نو کله یونس علی السلام دی قوم ته خبر ورکړ الله پاک ته حکم دی دروز کې عذاب رسی نو قوم مشوره وکړه چې یونس علی السلام دروغ شي ته نه دی او چې کومه خبره وکړي د غزن کېږي نه عذاب روان دی راځو په اخلاص سره توبه وباسو مشرکین او تو میدان ته دومره په اخلاص سره غو دعا وغوښتله الله نه تعالی د دې سوالونه قبول استغفار کې دونه فرمایي چې کافر ته فایده ورکړي خو دنیا کې دنیوي غضب استغفار د وجه نه الله پاک لري کی دا دنیوي غضب د عذاب الجن الله پاک لري او د یونس علیه السلام څخه حالت وکړل چې الله مو سره وعده کړی چې غضب راځي او دینه خبر چې د قوم دومره اخلاص سره توبه وکړي د غضب الله تعالی لري کو او د خلکو ته زه درغزون کې ثابت شم او دغه قوم طریقه دا و چې کوم سړی بر دروغ ثابت شو دی بي مړول د دروغ دوره بد شي وغیرہ غیر مذهب له مسلمان نو خدا کې دی و چې دروغ کوم سړی وای او ثابت شو بر دروغ دا به مړ کو او د غضب را نغللو عذاب دغه سوال د وجنه الله پاک معاف کړلو او بل تر ځای یونس علی السلام خبره دی قوم ته دا کړی و هریم پښې یونس علی السلام د قوم نه هجرت شروع تاسو ما مړ کوي دا فطری یو ویره غیبه دار غنی و دا ګناه وغیرہ نه و د کله پریک دیوالو پس یو دریاب کې سور شلو کشتی کې به کشتی خراب شوله به دی بل ځکه واقعا وغیرہ درسي نو الله په دې ذکر چې ا دی وخت کې چې کله اخیری وخت وغیرہ شي د هلاکت وخت راشي دی وخت ته توبه وباسي د توبه نه قبلېږي دی وخت ته ایمان ور دی ایمان نه قبلېږي مگر سید یونس علی السلام قوم ایمان د قبول شو ځکه څوډر الا قوم یونس لما آمنو هر کله چې د ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي لری کوم غینه د دنیا ولا غذاب فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دا د عاشوري ورځ ومتعناهم الى حين باقی وسترو دخل مو هغه وخت مرګ پورې چې دې تکوم لټلی کړي شی او وخت پر د ژوند دیو ولو شاء ربک کچ د خوا خیر رب تعالی امن ایمان بیر وړو من هغه چافل ارض پزمکی کې دی كلهم اجمع جميعا د ټول بیر وړو خلد جهنم چا د پیدا کړل الله عقل شعور انسان د دې پر کړل دی په دې پر کړی دی تب الله پیژنې تعالی خالق ته د زمکه اسمانونه دانه سره دی پیدا شي الله فرمایي چې کچې تعالی خو هي د ټول مؤمنان کړو نا تاسو هم چې اختیار درکړل دی فهدینه النجدین بل ځکه الله فرمایي متا تدویل لري خېلی کې یو د جنت او دوزخ نو کوی مې تر ونهږي اف انت تکره الناس ایت دا مجبور کوي د خلکو ورلا حتا یکونوا مؤمنین هغه وخت پورې چې د مؤمنان شي دا نړۍ مې مجبوره بس تر ته دعوت وغیرہ پیغمبرانو کار دعوتو هدایت وغیرہ د پیغمبر په اختیار کې نو د الله په اختیار کې وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله نشتا یو انسان د پاره یو نفس د پاره چې ایمان راوړي بغیر د امر د الله نه بس الله په د چا متعلق فیصله کړي د ایمان راوړي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الا غرزولې د عذاب د پلیتی ولا د عذاب د شرک ولا په او کسانو باندې لا يعقلون څنګه ځان نه پوي نه دي اوس جهلیت وخت لري باندې بس الله پاک بد عمل سړي تعالی پاک به بد عملونه تاسو نبی کولو ته پیغمبر انظروا تاسو انتظار کو ما ذاف السماوات والارض د هغه شي چې اسمانونو د زمکو کې دي بس هغه عالمین نشانو تسری غړو وما تغني الايات والنذر نشد فکوله نشي لري کوله دغه آیتونه نشانه والنذر دغه ویرول دغه زبونه عن قوم دغه قوم لا یؤمنون چې ایمان وروړي چې ته ایمان را نوړلو صرف دې باندې چې د قیامت عالمي ګوري د الله ولا قدرت عالمي ګوري د الله ولا غضب جهنم دی غضبونه د ګوري په دې باندې تاسو څه فائدہ نه ملويږي بل څه کله ایمان راوړي فهل ينتظرون تاسو انتظار نکو د دې ایمان راوړلو الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم مگر په مثال د هغه ورځو چې تاسو نه مخکې د تیر شوی دي څنګه د شکوي ګلي وغیرہ کوله تاسو مدا مشاګر ایمان راوړو ځان نه مخلص جوړ کو الله تاسو حاجتونه پوره کو کولور د پیغمبر فانتظروا تاسو انتظار کوو د دنیا ژوند خسلول لپاره انی معکم من المنتظرین زم انتظار کوونکې هم تاسو سره زم انتظار کوو د تاسو غضب تاسو د الله عذاب ته څنګه ټینګیږو ثم ننجي رسولنا بیا موږ نجات ورکو خپل رسولانو ته والذین آمنوا کسانو ته ایمان وروړي دي دا د دنیا عذاب نه هم محفوظتو د آخرت غضب نه هم محفوظتو باندې کوم کامه عذاب راغله دی الله په غي وخت پیغمبر تلی چې ته د مؤمنان د جاله کې اوزو او تلی دی هوته نجات ملاو دی
کذالک حقا دا شان دي دا خبر حق ده علینا په مونږ باندې هم الله فرمای علینا ننجل المؤمنین په مونږ باندې د نجات ورکول مؤمنانو ته علی مؤمن سړی ته به زه نجات ورکوم بشر ته چغه د بدعمل خلکو د ډاري نه جدا شي نو دنیوي او اخروی غذاب نه بداو بچي امين اللهم لك الحمد كله والشكر كله اللهم اجعلنا في اهل القران الذين محلق اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولاسقامنا دواء من النار مخلصا اللهم اجعلنا لكتابك من التعليم ولحدوده متبعين ولأوامره ونواخيه خاضعين من خدم من الفائزين على مسويل واورد له عمل کو توفیق نصیب کی الله د ناس تخفل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله سب بیماران شفا کامله عاجله او نصیب کی چا کو مشکلاتونه حل کی چا باندې قرضې د قرضونو اخلاص کی چا زړونو کې کوم ردونه یا الله د شریعت مطابق الله خپل خزانه پورا کی یا الله مټول حال باندې ورحمږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم